وخت کیسه ده چې په یو کلي کې یو وړه غونډه فیملي پاتې کېده نو په هغې کې د یو مولا نوم باندې هلک وي چې هغه خپل پلار ته وایي چې زه داسې کاروبار سټارټ کوم چې هلک ورته ډېرې پیسې ګټو نو پلار یې دا کوشش کوي چې زما دا زوی په خپله ځمکه باندې څه ناڅه فصل وکړي او څه ترې جوړ کړي خو د دې هلک شوق وي دی ځان له یو تندور نومه ګاډۍ ولګوي په غرمو باندې په سره غرمو باندې روټۍ پخوي او دغه روټۍ خلکو باندې دی خرڅوي ګرمي ډېره زیاته وي دی لاړ شي د ونې د سیوري د لاندې کښېني ای بولا ما ته دا روټۍ پخوي که نه دا خو د اوسه پورې تا لس روټۍ پخ کړلې او دا نورې پنځلس روټۍ خو لا پاتې دي در پخوي که که نه یاروره ډېره زیاته ګرمي ده چې دا خولې رانه لګي وجه شي نو دا روټۍ به درته پخې کړمه که نه دا خو ډېره زیاته ګرمي ده پاسه مړه دا ستا د بس کار نه دی تا له روټۍ در پخې کړه ناوخته کېږي را باندې هلته راته په کور کې مېلمانه ناست دي زه به تا ته ناست یم چې ستا خولې وچې شي پاسه درکوه که نه دا ګاډۍ دې له کوره دې زه نه ختموه په دې کې دا بولا بیا راشي او دلته دا روټۍ پخول سټارټ کړي دا کس نه روټۍ ویسي او بولا ورته دقسې حیران او بولا وایي چې یاره دا خو ډېره ګرمي ده او دا تندور چلول زما د بس کار نه دی د دې نه خو ښه دا ده چې زه په خپله ځمکه باندې څه ناڅه فصل وکړم او څه ناڅه پیسې خو به پکې وګټو دا تندور خو ډېر ګران کار دی په دې غرمه کې چلول په دې کې دا بولا کور ته راشي پلار ورته یې بچیا دا څنګه ته خو ډېر وختي ګاډۍ دې را نه وسته دا خو دا وختي دی دا خو پلاره نه بس دی دا تندور نور نه چلوم په دې کې ډېره سخته ګرمي ده او زه به خپل ځمکې له څه ناڅه فصل راوړم او هغه به وکړو دا تندور به خرڅ کړو دا ډېرې ونوتاریان شي چې دا ځینې بولا سوی ته خو چې تندور لګو یه بچیا دا خو ښه خبره ده چې هغه خپل ځمکې له څه ناڅه فصل راوړي خو پیسې به د کوم ځای نه راځي در سره تا سره څه نغدې پیسې شتې چې ته ځمکې ته فصل راوړې د هغې فصل خو ډېر ګران دی پلاره ته مه خفه کېږه زه به دا تندور خرڅ کړمه او د دې پیسې چې او د چاولو بوجۍ به پرې راوړم نو په دې کې سهار شي چې سهار شي نو دا بولا دا ګاډۍ مارکیټ ته بوځي او په مارکیټ کې د خرڅولو کوشش کوي نو دته یو کس میلاو شي چې هغه ډېر هوښیارچن وي او ځان ته ډېر هوښیار وي نو هغه د ده نه تپوس وکړي بولا په دې ګاډۍ باندې څه کې پته نور بولا ورته وایي چې وروره ډېره ګرمي ده او دا تنور چلول زما د بس کار نه دی دی ورته وایي چې زه مړه ته چاته د ماشومانو سره کانچې کوه سړی تا ته ګوره پیسې ګټلو ته دی ګوره دی ورته وایي نه وروره ډېره زیاته ګرمي ده او زه پکې دا تندور نشم چلولی خو دا تندور زه خرڅومه په څو کې اخلي چې ور خرڅ یې کړم پرې نو دی ورته وایي په څو یې خرڅوي دی ورته وایي چې خو دې ته خرڅومه چې زه پرې ځان له یو د چاولو بورۍ واخلم او خپل فصل پرې وکړم دی ورته وایي ټیک ته ځه بولا څه دا ګاډۍ دلته پرېږده او زه ګورم که چېرته چا واخېسته نو ته سبا راشه تا له به زه چاولو بورۍ درکړمه ټیک ته که نه دی ورته ووایي چې زه وروره دا خو خوښه مې ده ته خو ډېر ښه انسان یې بس بولا ډېر تعریف راله مه کوه سبا راشه ټیک ته وروره بس دا ګاډۍ تا ته ولاړه ده او ته یې په چا خرڅه کوه ما له د یو د چاولو بورۍ راکړه او دا به ستا په ما باندې ډېر غټ احسان دې کې دا بولا روان شي د کور طرف ته پلار ته ووایي چې پلاره ګاډۍ مې په بازار کې هوښیارچن ته ودروله او هغه به موږ ته د چاولو بورۍ راکړي په دې کې ورته دا ښځه ووایي چې د چاولو بورۍ هغه پکې تا راکړي او بچیا دا ښه خبره ده بس سبا نه ته دغه خپل فصل کره او نور په دې چکره کې مه ګرځه هېڅ د پلاره بېغمه شه بس چې هغه څنګه ما ته پیسې راکړي یا د بورۍ راکړي په دې کې د هوښیارچن راغلی او دلته کې کوشش کوي چې زه په څه طریقې سره دا تندور خرڅ کړم په دې لاړ شي په چاولو والا پسې او د هغه نه د چاولو د بورۍ تپوس وکړي هغه به ته ووایي چاولو بورۍ خو په 13,000 روپۍ ده دی وایي اله دومره ګرانه په 13,000 روپۍ باندې دا خو ته ډېره ګرانه خرڅې هلکه که اخلې واخله که نه اخلې د دې ځای نه ګیر لګوه مړه رکېږه خیر وروره که دې نه څه ارزانه نشته ولې نشته ارزانه بورۍ پسې نشته که نه د وربشو بورۍ ده خو هغه دې لګي چې د خرو د جانورانو دپاره دې څه نه څه ګیا جوړوه تو پیسې کې ستا دا شکل د اغستو خو نه دی د چاولو ته تا ته ګوره شکل دی د ګوره د چاولو اغستو ته ګوره دې کې دا هوښیارچن سوچ وکړي چې یاره دا خو ډېره ګرانه ده په 13,000 روپۍ او ګاډۍ خو هم په 13,000 روپۍ خرڅېږي نو په دې کې خو ما ته څه نه پاتې کېږي خو راشه بولا خو اصل په څه نه پوهېږي هغه له به د وربشو ګاډۍ بورۍ به وله ورکړو بس هغه ته به وه چې دا وکړه په دې کې دا هوښیارچن دې سړي ته 3,000 روپۍ ورکړي او ورته ووایي چې یو د وربشو بورۍ راکړه او کور ته یې ویسي
دا خزه وتقوي چې دا تاسو راوړل اسړیا اے وتوي چې خزه ما د بولا تندور قرض کو په 10000 روپۍ اغل می د چاولو بورې غستا خو هغه ډیره ګرانه او په 10000 روپۍ وا هغه ته ما د وربشو بورې واغستا چې په 3000 روپۍ دا او تا په تور کو دا 27000 روپۍ به مونږ ته پاتې شي دا خزه وتقوي دا خو ډیره خبره ده دا 27000 روپۍ به کې مونږ ته پاتې شي بده کې سحر شي دا خرچن دا پورې خپل دکان کې یخي او پدې کې پلک سات کې دا کولا دی دکان ته راشي او خرچن ته وای چې خرچنه زما پورې چاول دی راوړ او ورورا دا پورې دی وېسا ځان له خپل فصل وکړه او تندور مې دل خرڅ کړل په 10000 روپۍ او په 10000 روپۍ مې دل دغه چاول پورې اغستې ده خدا وېسا په فصل کې وکړه ورورا ډېر مننه ته ډېر ښه انسان ما خو سیل پور کې ویلو چې دا ډېر ښه انسان دی زمون خپړو سي دی چې د خلکو دغه سي مدد کوي بس کا ډېر چیرې ما لګوا پدې کې خیارچن بورې راوړي او فصل خپل پټي کې وکړي فلسار شي خیارچن خپل فصل تراشي چې دا فصل وګوري دا ټول وربشي او د خرو غیاي ډېر سخت خپشي چې تاسو چلو شو دا ټول د خرو غیا دا او خیارچن د سره د وکړه خپلار وته چې بچا دا ټول د خرو او د جانورانو غیا دا پتا خدا سره خیارچن دوکه کړل دی وته چې پلار فکر وکاو چې زما او زبد او خیارچن نه خپل نورې پیسې راوړم او دا خو ډېر پیمانه انسان دی او ما خو دا ډېر خدای په دې کې بولاد او خیارچن خو تراشي او خیارچن ته و چې ای پیمانه تا زما سره دوکه وکړه تا خو مال د پرو غیا را کړل دا خو چاول تخم نه دی مال زما پیسې واپس راکا ای سړیا تاغه پیسې خو ما وړلې او په دغه غیا په خلکو خرڅول شي جو خرڅه کا کنه پیسې مې سه خو نشته او پیسې دل نظر کوم د دې ځنه ګیر لګاو کنه بوتل دا ټول دا تامبو مجه وګونه د لټوانه یحکما ګیر لګاو په دې کې دا اونا ډېر خپشي او کور تراشي کور تر روانه نه په خپل فصل راتیر شي نه چرته نظر شي په دې پټي کې یو غوا ولاړې چې داغه وزري وي او دته ولا غوای اے پته ایران شي انا دا لا څنګه غوا ده دې خو وزري دي را تخکاری دا اول ذکر سودا غوا او دا زما په دې فصل کې سکای دا غوا چې وګوري اړه دا خو خبرې کوي تاسو په خرچن باندې نظر شي دا غوا دا غوا څنګه الوزي او خرچن د دې په دې لکې پس ورمنډه کې او شاته پس ون قل دا غوا دا د ځان سره بوزي پر اسمانونو ته اسمانونو کې ولا خبره سید ورکی خرچن دا ار سره ګوري چې وګوري پر اسمان کې یو بابا ناسي یې سړیا د دلته کیسه کې او زما په دې غوا پسې سره خطې مردار خو دې نه غدار شوی بابا ځ خپل دنیا ته نه ځپاږي چې ټول پیمانه خلک پاتې کیږي او دلته کې بوجستا سره پاتې کېږم ستا خدمت وکوم زنور خپل دنیا ته نه زما دا غي نړه تور شوی دی ولې خپل دنیا ته نه دستا سره اخر داسې فصل ظلم شوی دی چې دا خپل دنیا نه داسې پرتور شوی دی اولا وتا خپل قصه اسٹارټ کی چې ما تاسو تندور چلولو او دا هغه نستړې شوم هغه مې په یو کس په نو اخر له تاسو دوکر کړه او زه ډېر پریشان یم زه اوس د دې نه پر نه ځم نو بچا تاسو غوړی څو غوړم چې زما فصل چې دی هغه دوباره د چاولو فصل شي او ډېر زیات فصل شي چړو ختمېږي نه زه بچا ستا فصل بنن نه بعد نه د چاولو فصلي خو ها زما یو شرط دی زما غوا په هغه کې سړيږي او ته به زما غوا ته سنوي او دا فصل چې تو څومره ری به دا بنه ختمېږي او دا خبره په یاد سره وساته او چاته دا خبره کوه ها نه کوم بابا چې چاته به دا خبره نه کوم ته به غم شه اوس ما ته خپل دنیا ته واپس ورولېګا و چې په دې واپس ونه خلا په دې پسې بلاړ شي واپس مجبور واپس دې کې دا بولا دې واپس ورته او واپس راشي دې څنګه راشي چې پوری دا فصل ټول د چاولو فصل شوی دې ډېر خوشاله شي او دا غوا راشي په دې فصل وا په دې فصل کې سړيږي او بولا هم ډېر خوشاله وي په دې کې د بولا پلار او د بولا خزر راشي ورته وي چې بچیا تاسو څنګه دا په د چاولو فصل شو دا په دې نه وخت وربشي وو بولا وته وایي چې پلارا داسې د په دې واپس اسمان ته تلو او په اسمان کې بابا چې او هغه مال د فصل د چاولو کو هغه وی چې په دې واپس د یو فصل دوه کسان ورختل هغه په ګوره دې والا کوي وشو کېږي او چې دا فصل تاسو څومره مری پیدا بچرتا نه ختميږي او نه بدینه دا غوا د فصل نسبه وي ډېر خد بچا مونږ پوچا ته
خبرې نه کوو او چاته هم د دې خبرې باره کې ال نه وایو هسې نه چې خلک د دې غوا سره څه زیاتې وکړي لږ ته بابا جي دا خبره به چاته هم نه کوو د دې خبره راز کې دی بولا ښځه چې دا ټولې خبرې واوري هغه وایي چې زه به د درچن کره ځم او هغه او د هغه ښځه به سوځوم چې تاسو زموږ سره زیاتې کړی خو زموږ دا فصل خو زیات شو د چاولو شو نو دې کې د بولا ښځه راشي ای ښځې موږ درته څو ځله ووایو چې پیسې نشته که نه د دې ځای نه زه چېر لګوم که نه دا تا توره ده دا غوږونه درته یاد کړم زه پیسو له نه یم راغلی خو تاسو ته په دې راغلی یم چې زموږ هغه فصل کې دی هغه ټول د شولو د چاولو فصل او داسې د هوا والا خوا په ټیم ده خو دا خبره مې تاسو ته کوم یا سړیه دام دا بولا شانتې لیونۍ شوې ده دا بولا شانتې لیونۍ شوې ده ټول د هسپتال کې ده تاسو نه یم لیونۍ شوې که نه تاسو یې راځئ به تاسو وکښئ تاسو به په خپله ومنئ ته دواړه ډېر حیران شي چې دا ښه مې پورې رښتیا وایي ته بالکل رښتیا وایې تاسو یقین ونه راځي که نه بچی زه ګورم ځمه چې دا ښځه رښتیا وایي که دروغ په دې کې درچن راشي او د دیوال نه پټ پټ ګوري چې دی ګوري واقعي په هغه فصل ټول دا چاول وي او غوا پکې هم ولاړی او دی کور ته راشي ښځې ته ووایي چې ښځې دا خو بالکل رښتیا وایي هغه خو په رښتیا ټول د چاولو فصل دی او غوا پکې هم ولاړه ده دا خو په رښتیا څه عجیبه غونډه کار شو بس دا اوس ته یقین وشو که نه تاسو باندې ما لږ وورغله و دلته راغلی وم په دې کې د بولا ښځه واپس کور ته راشي دی خپل ښځې ته دا درچن وایي ښځې بولا خو خمه کړو هغه ته شولې وغوښتې او موږ دواړه به پسې لاړ شو موږ به دې نه د ایرې جواراتو پټې وغواړو ډېره ښه خبره ده دا خو کمکلان وو موږ خو کمکلان نه یو دواړه به پسې طریقې د غوا پسې ځو او پر اسمان ته په دې کې دا دواړه روان شي او راشي فصل ته وګوري دا غوا پکې ولاړ وي او دا ښځه او خاوند په لالچ کې راشي یا سړیه دغه غوا ته که نه دغې ښه وپسې دا سړی ورته ووایي درچن دا خو په رښتیا غوا ده د غوا په دې نظر شي نو دا غوا یو دم والوځي دا دواړه پسې ونښلي دا سړی په لکۍ پسې او دا ښځه د خاوند پرې ونسي دواړه د غوا په هوا روان دي ته په پته نه چې مدې پسې دوه کسه ونښلي نو د غوا لکۍ ماتېږي نو دا دواړه بره اسمان ته روانې ښه بره ورسي په دې کې د غوا لکۍ ماته شي او دا دواړه اوږده ځوړند ښکته ځمکې ته راشي په دې کې یو درز وشي دا بولا خپل کار ته دا جیره د ښکارې څه درز وشي او پلار یې ورته ووایي چې او بچیه ماته هم داسې ښکاري چې راشي چې وګوري د ده په پټۍ کې پخراچن او د هغه ښځه الټه پراته چې دواړه مړه شوي نو د ملګرو د لالچ کولو نتیجه ډېره بده بلای او د چا سره چلته هم دوکه مه کوئ او که داسې ویډیوګانې ستاسو خوښېږي نو پلیز دا ویډیو لایک او دا چینل سبسکرایب کړئ مزید د مزاحي او فني جادوګري او کارټون ویډیو دپاره ستاسو کتونکو ډېره مننه